صبر 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 دې جنازه به وروسته کوئ دې سړي باندې زما روپۍ دي کاکا ستا په څو روپۍ دي؟ زما یعنې 15 لک روپۍ اخیستې دي 15 لک روپۍ به ما نه مخکې راکوئ وروسته به یې د دې جنازه کوئ 15 لک روپۍ چې کله ژوندی او تا ترې ولې نه اخېستې اوس پسې ته رانې او زه پسې اوس راغلم ما ته اوس پته ولګېده هغه زه زه کاروبار پرې کوم د دې لپاره چې ورکړی شوی نه وي دا جنازه هم نه کېږي ګورئ او چې ما له قرض نه یې راکړی شوی وایي زه دا جنازه پرېږدم نه دا کټ زه هدیرې ته نه پرېږدم یاره که ته کټ هدیرې ته پرېږدې او که نه پرېږدې زموږ له سکنډې به ژوندي دي 15 لک روپۍ دي بس دغه پروت دی وایي چې موږ نه لاړو وایي د دې وارثان څوک دي وایي د دې 15 لک روپۍ به ما له به یې راکوي دغه زامنو خو لاړه بس زما نه دا کټ څوک نه شي اوچتولی وایي چې څوک د دې وارث نه پیدا شوی او ما نه 15 لک روپۍ نه یې راکړي نو زما نه وایي دا کټ هغه څوک نه شي وړی لږ صبر ورته وکړه چې هغه راشي نو خبره دغه شي کور کې لور ده بس چې هغه راشي ما له به هغه روپۍ راکوي صحیح ده لږ صبر هغه لوري راغله معافي غواړم وروره تاسو زما د پلار ته جنازه ورکوله او د دې باندې څو روپۍ دي په دې باندې زما 15 لک روپۍ دي په دې 15 لک روپو کې دا والې دا زما سپه کالي دي او دا خرڅ کې چې دې نه 100 روپۍ وتې نو هغه پیسې تاسو وایي چې نور 100 بقایې پاتې شي هغه به درته زه وروسته درکړم ټیک ده دا صحیح ده ولېږه خورې څه وروره دې ساعته چې دا واخله هغه زما ورته قرض روپۍ نه دي ما ته د هغه 15 لک روپۍ وې دا 15 لک روپۍ واخله ما دلته بچي وو خو هغو چې کوم دی روپۍ ما نه راکولې صحیح حقداره د دې روپو ته یې کاکا زموږ هم پلار دی اوسه پورې خو ستا پلار نه و چې په دې ځای کې جنازه پرته وه او ده نه پرېښوله او تاسو روپۍ نه ورکولې او اوس راپاڅېد چې دا زما پلار دی زموږ د ویډیو مقصد دا دی څنګه چې تاسو سره خپلو زامنو حق دی داسې تاسو سره د خپلو لوڼو حق دی او در الله طرفه یو رحمت دی او د دې رحمت ډېر ډېر قدر وکړئ او بالکل الله تعالی چا نه ډېر زیات خوشحاله هغې له لور ورکړي